په دې ود برازه شو. السلام علیکم. دا تقریبا د ورځې 2 بجې دي او زه د سلمان بھائی سره روان شوم، چونکې سلمان بھائی دلته چې 7 سال تیر کړه په چاینا کې، نو دته هر ځای معلوم دی. نو د سکوټي را روانه کړله، په سکوټي باندې مونږه روان شو هغه آیلینډ طرف ته. دلته په روډ باندې تاسو مختلف قسمه نظارې کتلی شئ. ډېر سیف اینډ سیکیور ماحول دی. نو دا هغه برج ته مونږ راورسېدلو. دا هغه برج د دې ځای نه سټارټ کېږي. دا تقریبا ټوټل 2 کیلومیټر برج دی، ډېر اوږد برج دی او سایډونو ته ډېر زیات ښکلي بلډینګز دي، ډېر ښکلي پارکس دي. یو زبردسته ویو ورکوي چونکې دا فلای اوور ټایپ دی، نو ډېر خوند کوي، ډېره مزه کوي. هر یو طرف ته چې ګورې فل انجای ده. تاسو ما شیر کړی و چې جیان سیټي کې چې کوم برج دی، برج سایډ ته به ځو، بیا د برج سره آیلینډ دی، هغه آیلینډ سایډ ته به تاسو له وزټ تر کوم. نو راغلی یم آیلینډ سایډ ته او اوس دا برج دی، هغه آیلینډ ته دا یو بیل برج جوړ شوی دی، په دې باندې هغه آیلینډ طرف ته تللی شي. نو آیلینډ ته راورسېدم. دا آیلینډ دی، برج مې کراس کړلو. دا برج دی، پیدل دا برج به کراس کې. دلته کې اورېدلې مې دي چې یو سکول هم دی، نو تقریبا چې دا کېدای شي سکول یا مخکې ورځو ګورو چې سکول کوم طرف ته دی.
السلام علیکم. تاسو ته ما ایسلینډ متعلق ذکر کړو. نو ایسلینډ طرف ته راغلی یم. ایسلینډ کې دننه یم. هغه تاسو لیدای شئ دغه سیند دی. دا هغه طرف باندې پرون تاسو له ما ویزټ درکړی و. هلته کې چې کوم پارک دی زبردست جوړ شوی دی ښکلي ډیزاین کې. او هغه برج سایډ دی تقریبا چې کلیر به نه راځي چونکې فار دی. نو اوس راغلی یم نن ایسلینډ ته. نو دې ایسلینډ کې ګرځم ډېر زبردست بس هر ځای کې د خوند دی او د تماشې دی او د انجایمنټ دی او ډېر زبردست ماحول هم دی. بس چې راغلی یم ملګري راته وویل وایي ته ډېر لکي ځکه چې وایي راغلی نو وایي موسم بلکل داسې دی چې کلاوډي دی. کلاوډي مطلب وریځ ده او وریځ هم داسې وریځ ده چې لکه صرف موسم ورسره بهترین دی زبردست دی. نور لکه مطلب انجایمنټ دپاره بهر وتلو دپاره ډېر ریلیکس په فیل کې او داسې نارمل غوندې یخه یخه هوا هم ورسره چلیږي. ډېره تیزه هم نه ده مطلب داسې نارمل هوا چلیږي چې صرف ورسره دا ماحول یخ دی. سوري دا چارجنګ بیس را سره ولګي بازاب کړی و مجب کې. نو ښه دلته کې دا پکې دلته یو سکول هم دی په دې ایسلینډ کې. دا یې ګیټ دی چونکې دننه دې ته تله منع دي ممنوع دي. دا د هغه سکول چې کوم باونډري وال دی یو قسم ده جال ورته لګېدلی دی. بیا دغه بانس کوم چې بمبو ټري ده بمبو دی هغه ورته کرلی دی. نو یو قسم له پروټیکشن ورته د بهر نه حاصل دی. دا تاسو کتلی شئ ډېر بهترین لوکیشن دی او بهترین ویو هم ده. هر طرف ته شینکې زبردست صفایانې اور سکون او سایلنسی خاموشي یو پیک پوینټ باندې ده دلته. نو ډېر زبردست ایریا ده. بس کم ځای ته چې ځمه نو کوشش مې دا وي چې یاره ویډیو وکړم او خپل ملګرو سره شیر کړم چې یاره د چاینا بیوټي په دا انداز کې ده. نو انشاءالله مخکې هم چې داسې نوي څه وي نو هغه به تاسو سره شیر کوو. دا خو صرف دا څه ناسه بیوټي وه هغه مې در سره شیر کوله شینکې وغیره هغه مې در سره شیر کول او مخکې انشاءالله نور هم تاسو سره چې څه وي نو شیر کوم. بس صحیح ده جي. دی شي دغه یو مې دا یو منټ چې لږ زوم کما خو زوم کې به صفا راځي نه. تاسو وګورئ شمشته ورته لګیا ده خیال مو دی مایه ګیر کړی دی. یو دغه د بله شمشته هم ورسره روانه ده. وینئ تاسو دا روانه ده به اوس په شریکه باندې خوري. نو دا اوس آی تینک چې مړه میان دي هغه به خوري ځکه چې د میانو خو سپیډ چې کوم دی هغه لږ تیز وي. خو نه هغلته کې یو مې په خوله کې نیولی دی ویې تښتولو او شاته پسې نور میان ورخطا دي.